خلکو سره څه کار دی؟ نو سقی لال کړ دی، په غوړو کې رید کړ دی او دا غټو غټو خانکونو کې لالا دا غوښې داسې د ایښې دي. راله ابراهیم علیه السلام او دومره ټیم هم نه ابراهیم علیه السلام چې سقی والا دغه حلالو نو داسې ورته نه وي چې تاسو به ډوډۍ خوړلي او تاسو خو به ډوډۍ نه خورئ، ډوډۍ خو به خوړلي وه که نه. زمونږ کره چې مېلمه راشي داسې خبرې کوو که او که نه، تاسو پوهېږئ ډوډۍ خو به خوړلې وه او ډوډۍ خو تاسو نه خورئ. دا تپوس به مېلمه نه کوي. ابراهیم علیه السلام نه دغه وکړه د څه چل کوله. ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرى یقینا راوی سلام السلام علیکم. حالو به نه وایي، څه به وایي؟ السلام علیکم. بار نه چې راځي وایي ښه یې تاسو، ښه خو یئ، هسې ښه یئ، وایي السلام علیکم. دا به وایي. فرشتې راغلې سلام علیکم. فما لبث قال سلام. ابراهیم علیه السلام وی وعلیکم السلام. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. درنګ تیر نه کړله تر دې پورې چې راتلی وکړو بعجل حنیذ، په هغه سقي رید کړی شوي انکې سقی دی ښه مزهدار، په غوړو کې سور کړ دی او په خانکونو کې راوړه. مخکې ورته کېښودلو. هر کله چې ابراهیم علیه السلام د دو لاسونه ولیدل لا تصلو الیه، د سخي ته نه د غوښو ته نه وړاندې کوي. نکرهما ناشنا یې وګڼله. دا دونه دا خبره چې دا چې دود دې ته نه لاس کوي او خوري نه، چېرته زمونږ په حقو بد اراده یې کړې ده. و اوجس منهم خیفه، راغلله دا دوی نه خیفتن یره محسوس کړه چې څه چل دی. قالو دو ویل لا تخفو انا ارسلنا الى قوم لوط. یریږه ما او پوه شو فرشتي چې مخکې به چې جاسوسي ونه خوړو نو وبه یېرېدل چې هم په حق کې څه بدو اراده کړې ده. نو یریږه ما لا مه یریږه انا ارسلنا الى قوم لوط. منګه لېږلی شو قوم د لوط علیه السلام ته. او مخکې ورته ولقد جاءت رسولنا دا خبره مونږ تا ته کوو چې قوم د لوط علیه السلام مونږ به تباه او برباد کو. وامرأته قائمتن، او ټبر یې هلته کې ولاړه ده. وامرأته قائمتن، ټبر یې ولاړه ده. حضرت ساره رضی الله تعالی عنها فضحکت. نو فضحکت فبشرنا باسحاق. نو وی خندل نو موږ ورته زیری په اسحاق ورکړه. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب څه دی چې وی خندل موږ ورته زیری ورکړو؟ د دې ګوره ورته وامرأته قائمتن، ښځه یې واړه. سبب د ذهن څه شی دی؟ د ولاړوالی دی کنې. وامرأته قائمتن فضحکت. مفسرین لیکي یو د ضحکت معنا دا د فحازت، د دې بیماری وشوله بیماری. نو د بیماری په وجه باندې الله دې له بچی ورکا. یا فضحکت پردې نه پرده نه کوله. قائمتن من وراء ستره، چې کېږي به یا دې ته پته یعنې معلومه شوله چې دا فرشتي دي. نو فضحکت دا خوشحاله شو وی خندل. یا قائمتون من وراء الحجاب، فضحکت من وراء الحجاب. نو دا ولاړه وه د پردې نه رستو او د پردې نه رستو وی خندل. نو فبشرناها، منګه دې ته زیری ورکړه په اسحاق علیه السلام سره من وراء الحجاب، پردې نه رستو. یا آیات کې تقدیم او تاخیر دی. څنګه؟ فبشرناها باسحاق فضحکت. په اسحاق علیه السلام موږ زیری ورکړه بچی به دې کېږي، نوم به یې دای. نو دې وخندل چې بچی به څنګه کېږي؟ د بوډېګانو بچي کېږي، پاسېدی نه شمه. اډوکي چې کوم دی نو د بدن ستنې چې دي اډوکي دي هغه کمزوري شوي دي. او زما خاوند ځان له چې کوم دی نو عمر یې دومره زیات دی، هر یو د سلو نه بر دی باید وایي. ومن وراء اسحاق یعقوب، او وروسته د اسحاق علیه السلام. قالت وی
دی اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نورته یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام زیره دی بیا قالت دی ویل یا ویلتا هاي تعجب دی وای الدو وانا عجوزن زما بچه بکیږي حال دا دی ز بوډای ما مفسرین لیکي چې د 90 کالو وا لس کم سلو کالو وا وهذا بالی شیخا او دا زما خوان بوډا دی 120 سال عمر مفسرین لیکي خوان عمر 120 مدارک لیکي ان هذا لشيء عجيب یقینا دا یو شی دی عجیبا دا یعنی مطلب دا دی چې دا لری غني دا به څنګه وشي په اعتبار د عادت سره وي ان هذا لشيء عجيب په اعتبار د عادت سره عادت داسې دی ورکول ولا خو الله دې ګټ نه هم پیدا کوي ها بغیر د پلار نه هم پیدا کوي لکه مای مریم عیسی علیه السلام نه پیدا شي خو مطلب دا دی چې عادت داسې نه دی قالوا فرشتو اتعجبین من امر الله آیا تعجب کئے دے اللہ دے قدرت